په دې کې هیڅ شک نشته چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ډېر رښتیا خبره کړې ده چې د انسان لپاره د مرګ په حیثیت نصیحت کافي دی. او په دویم ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي چې کم کس په خپل رور باندې ظلم وکړو نو هغه له پکار دی چې په دې دنیا کې د هغه نه معافي وغواړي، ځکه چې په آخرت کې درهم و دینار نشته. کم کس چې په چا باندې ظلم وکړو او د هغه مال ناحقه وخوړو نو هغه پکار دی چې په دې دنیا کې خپل معاملات هغه سره حل کړي، ځکه چې مرګ ډېر نږدې دی. د کومو خلکو چې د مور پلار سره رویه ټیک نه وي د هغوی له پکار دی چې د خپل مور پلار نه معافي وغواړي او خپله رویه ورسره ټیک کړي، ځکه چې د مرګ ورځ ډېره نږدې ده. کم کس چې په خپلې ښځې او بچو باندې ظلم وکړو یا خپل اولاد کې بې انصافي وکړه، چاله یې حق ورکړو او چاله نه، نو داسې کس له پکار دی چې خپلې اصلاح کې تادیه وکړي، ځکه چې د مرګ ډېر نږدې دی. کم کس چې مونځ نه کوي او الله ته سجده نه لګوي، داسې کس له پکار دی چې الله سره خپل تعلق کې تادیه وکړي دې نه مخکې چې مرګ راشي. چې څومره هم پر سکونه ژوند وي مرګ به یې ضرور ختموي. تو د ډېره ترقۍ او چوت مقام باندې ولې نه یې، مرګ به یې ضرور دغه ترقي خاورې کوي. مال دولت پتا سره ډېر بې حسابه وي خو مرګ به یې ضرور ختموي. ستا خوشحالي به بې حسابه وي خو مرګ به یې ضرور ختموي. او یاد وساتئ مرګ د چا نه اجازت نه غواړي، بالکل نه. یو کس ته هم پته نشته چې سبا به هغه څه کار کوي، او دا هم چاته پته نشته چې هغه له به مرګ کم ځای راځي. چاته څه پته ده چې کم انسان نن تا سره خبرې وکړي د هغه سره به سبا ملاقات وشي یا نه، کیدای شي د هغه د مرګ خبر نن یا سبا تاسو ته میلاو شي، یا اچانک په موبایل کې میسج راشي چې د پلانکي کس جنازه به پلانکي جماعت کې ادا کیږي. موږ له پکار دی چې مرګ نه هیرو بلکې یاد ساتو. ګوره مرګ چاته نه ګوري چې دا غټ ته یا وړوکی یا مالدار دی یا غریب، دا به هر چا له راځي او راځي به ضرور به راځي.